چې کله فاطمه رضی الله تعالی عنها بیا وفات کېده، د وفات واقعه ډیره عجیبه ده، ډیره عجیبه واقعه ده. علی رضی الله تعالی عنہ د سار منځ کو په جمعات کې ذکر او اذکار وکړو، نو چې د جمعات نه کور ته راغی کنه نو ډیر عجیبه حالت ولیدو. فاطمه رضی الله تعالی عنها یو طرف ته کپڑے را سیاري کړي، کپڑے هم مینځي، جامې راټولې کړي دا مینځي، دلته ځان ته میچنم لګولې د دانی ځان تیخي دی چې میچن سکی وړه جوړ کی، دلته کې ځان ته جارو میخي دی چې زوینه زر زر را جارو کې او فاک کی. علی رضی الله تعالی عنہ حیران شو، فاطمه نور کله خو چرته داسې نه دی لیدلی، سحر سحر ټایم دی، ټول کارونه دی په یو ځای شروع کړی دي، کپڑے دی منځلو راغستی دي، میچن دی لګولې دانی وړې کای او دا رنګ جارو دم راغستی کور ټول صفا کوي. خیر خدای ولی دا چل دی راغسته دی. فاطمه رضی الله تعالی عنها فرمایلو وی علی زما سره ټایم لګ دی، زر زر کارونه زکه کوم، زما سره ټایم لګ دی کارونه زکه زر زر کوم. علی رضی الله تعالی عنها خاندلې فاطمه دا تاسو وای څنګه ټایم در سره لګ دی، دا تاسو وای. وی علی ما بیګا شپه خوب لیدلې دی، بیګا شپه مثلی لیدلې دی، خوب ملي دلې دی، زمون کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام راغله په ما پسې ګرځي، کله یوې کوټې ته ځي او کله بلې کوټې ته ځي، زور لراشم لاسونه دې تاو کما بابا ته زمانه تلې دې پریخه مدومره مودو شولا، زه ګوره زه دې پریخه ما ترانه تلې زما بابا محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په خندا شو، ما ته چې فاطمه پتا پسې راغلم تا د ځان سره بیا ما، تا د ځان سره بیا ما. نو علی رضی الله تعالی عنہ فرمایله وی صرف دا خبره درته کړی تا ځان سره بیا نو دا خوب دی، دا خو څه دی؟ خوب دی. نو فاطمه رضی الله تعالی عنہ فرمایل وی نه علی بل خبره هم کړی ده کنه، بل خبره هم کړی ده. وی څه درته وی ما ته چې فاطمه نن خو دې روزه نیولې ده، خو پښمنه دي پس څه کړي، څه دي پکې خوړلې دي، روزه دي پس نیولې ده. ما ورته چې بابا صرف 2-3 کجوري می خوړلې، یو ګټو به مسکلې دي، په دغه کې باندې روزه ما نور څه شی نه د غلی په کور کې نو په دې می روزه نیولې ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام راته فرمایلو چې پښمنه دي د علی په دسترخوان کړه دي او پرو جماعت به دې په دسترخوان انتظار کوم، رو جماعت و ما سره کې زبستا په انتظار یم، زبستا په انتظار یم. فاطمه رضی الله تعالی زر زر کارونه وکړل او په اخر کې لاړه په خپل ولامبل غسل وکړو، غسل وکړو ولامبل چې ولامبل ځان ته کټ سم کو پاغي کې سم لاستا، چې پاغي کې سم لاستا. علی رضی الله تعالی عنہ راشه علی ما ته ودرې که زه درته یو څو خبرې کوم، زه درته یو څو خبرې کوم. وی دا زما 3 وصیتونه دي، دا ځان سره که علی. علی رضی الله تعالی عنہ فرمایي وای فاطمه وای راته سره وای. وی علی اول وصیت می درته دا دی چې زه مړه شم کنه نو کوم ځای چې د نکاح خوښه هلته وکړه، خو چې ښځه دې نیکئ، د نیکې ښځې سره پس زما د مرګ نکاح وکړه، چې کوم ځای د خوښۍ ځان له نکاح وکړه، خو نیکه بیبي ځان له وکړه. دویم وصیت می درته څه دی؟ وی دویم وصیت می درته دا دی کنه چې کله د دویمه ښځه وکړله کنه نو دا یو کم 10 ورځې د خپلې ښځې سره تېروه، خو دا یو ورځ زما بچو حسن او حسین له ورکوه، 10مه ورځ دوی له ورکوه، ځکه دوی له ګورې د مور او پلار د دواړو مینه پکار ده، د دواړو مینه پکار ده. علی رضی الله تعالی چې دا خبره واورېده سترګو نه اوښکې روان شي ته فاطمه بس که ما ته نورې خبرې مه کوه، بس که. فاطمه رضی الله تعالی د شا غاړې د څادر نه راټینګ کو، وی علي چې اخرې ټیم شو روان رانه شوي، چې اخرې ټیم شو ما نه دې سترګې واړولې، ما ته خو لږ ودرېږه که نه، لږ راته ودرېږه. علي رضی الله تعالی ته ودرېدو نو په دې کې حسنینو آواز وکړو. علي رضی الله تعالی ته فرمایلو وی بابا زمونږ مور چېرته ځي؟ زمونږ مور وایي زه ستا نه ځمه، نو بابا زمونږ مور چېرته روانه ده؟ فاطمه رضی الله تعالی ته فرمایلو اے حسنینو، اے حسنه، اے حسینه، لومبې لاړ شئ په خپل بابا باندې سلام ور واچوئ، د هغه روضې ته ودرېږئ او وایي چې زمونږ مور در باندې سلام کوي. د کور ایستلو
لاړ شئ د بابا روزې له خو لاړ شئ ته به سلام ور واچوئ بیا راځئ. حسن او حسین رضی الله تعالی چې لاړه که نه او د نبی علیه الصلاة والسلام مبارکې روزې ته ودرېدلو او سلام یې پرې ور واچو او زموږ مور هم په تا باندې سلام اچوي. زموږ مور هم په تا باندې څه کوي؟ د روزې مبارکې نه ورته آواز وشو وی زما نوسو په ما باندې سلام هر ټایم اچولی شئ. لاړ شئ مور ته خو ودرېږئ د هغې مخ په د نن نه بعد بیا ونه نه بیا به ونه نه. حسن او حسین رضی الله تعالی رامنډه کړه واپس رالو. نو درېمه خبره درېم وصیت چې فاطمه رضی الله تعالی علی رضی الله تعالی ته کوي که نه ډېر عجیبه وصیت دی ډېر عجیبه خبره ده. وی علي ستا نه یو شی غواړم نن به راله هغه خامخا راکړئ. نن درنه یو څیز غواړم هغه به خامخا راکړئ. ګورې علي رضی الله تعالی ورته په ژړا شو وی فاطمه دومره ژوند دې ما سره ویسته خو د نن پورې ما نه څه شی نه دی غوښتی نن رانه څنګه څه شی غواړې؟ وی علي زما خوله زما بابا بنده کړې وه. زما خوله چا بنده کړې وه؟ وی زه چې ستا کور ته راوستم که نه وی ما ته زما ماپا وی چې ګورې د علي په کور کې هیڅ شی نشته. علي ډېر خوار دی ډېر غریب دی د هغه هیڅ شی نشته. ګورې فاطمه بچې د هغه نه به هیڅ شی نه غواړي. ښه تاسو ته وامه ځان ته م وامه زموږ له الله لورګانې راکړي دي چې کله د خاوند کور ته یې بوځې که نه نو دا ورته ووایه بچې خاوند به دې نه تنګی خاوند به دې نه تنګی بې ځایه ځای به دې ډیمانډونه نه کوي. الله دې موږ له داسې لورګانې راکړي. وی زما خوله زما بابا بنده کړې وه ما ته وی چې فاطمه بچې ګورې د علي نه به څه غواړي نه ما ستا نه څه نه غوښتل خو نن در نه یو شی غواړم. علي رضی الله تعالی ته وفرمایلو وی فاطمه غواړه چې څه غواړې هغه رانه غواړه. فاطمه رضی الله تعالی ته دواړه لاسونه داسې کړئ تکې شان ورته لاس کړو. علي رضی الله تعالی ته حیران شو فاطمه ولې به څه چل دی څه وشو ولې؟ فاطمه رضی الله تعالی ته فرمایي علي ما معاف کا علي ما معاف کا ما ته خپل حق بخا اسې نه چې زه د خپل بابا سره په حوض کوثر باندې ولاړه یم او ته را روانې د هغې ځای نه او زما بابا ته اشاره وکړي چې ای محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ستا دې لور ګوره زه خفه کړی وم زما حق نه دی پوره کړی. علي ګوره ما معاف کا اسې نه چې ما د خپل بابا سره د حوض کوثر باندې چېرته شرمنده نه کړي. لاسونه یې ورته دغه شانتي نیولي. علي رضی الله تعالی په چغو چغو په ژړا شو. د فاطمه رضی الله تعالی لاسونه یې ونیول د سینې سره ولګول. فاطمه دا خبره خو ما کوله دا خبره خو ما کوله ته د چا لورې ته د دواړو جهانو د سردار لورې زما په کور کې تا چېرته په مړه کې د ډوډۍ نه ده خوړلې. ما خو وی چې د محشر میدان شي ته به زما په سر باندې نبی علیه الصلاة والسلام ته شکایت کوي چې زما بابا داسې سړي ته دې ورکړی وم چې د هغه په کور کې ما چېرته په مړه کې د ډوډۍ نه وخوړلې. ما وی چې فاطمه زه به درنه معافي غواړم چې ګوره ما معاف کا دا خبره خو ما کوله. نو فاطمه ته یې ما ته کوي. الله بیبیانو ته وامه د الله دپاره د خاوندانو څه وکئ احترام وکئ عزت وکئ ادب وکئ. فاطمه رضی الله تعالی ته بیبي هغې سره غم دی هسې نه چې په ما باندې د خاوند څه پاتې شي حق پاتې شي. او بیا علي رضی الله تعالی ته څه فرمایي علي وی ته چې رالې ما خو غسل وکړو که نه وی زما دغه غسل کافي و خماله نور غسل مه راکوه هسې نه چې زما په بدن بل چا لاس ولګي زما په بدن باندې بل چا په خپل ژوندانه باندې. اسماء رضی الله تعالی یو صحابي ده اسماء بنت عمیس رضی الله تعالی عنها هغې ته ویلو وی اسماء زما بدن چا لیدلی نه دی په ژوندانه باندې خو چې مړه شمه که نه ما سره غم دا دی چې دا زنانه خلکو په کټ کې اغوستي نو خلکو ته پته لګي څوک وی غټه وه څوک وی کمزورې وه. نو اسماء ما سره دا غم دی چې زما په بدن باندې به د خلکو سترګې لګي. نو اسماء رضی الله عنها ته وفرمایلو وی فاطمه ما په حبشو کې یو خبره لیدلې او ډېره مې خوښه شوې ده. وی څنګه دې لیدلې ده؟ نو اسماء رضی الله تعالی د کجورو پاڼې راوغوښتې که نه دا څانګې د هغې نه داسې د ډولۍ غونته شکل جوړ کو. وی هلته کې په حبشو کې هغوی د زنانه په
کم جسم چې په هغې باندې په کټ باندې دا کېدي نو فتح بیا نه لګي. ما په حبشو کې دا شی لیدلی دی. علماو لیکلي دي که نه وایي اسما دا فاطمه رضی الله تعالی د نبی علیه السلام د وفات نه وروسته چېرته نه وخندلي. ښه فاطمه رضی الله تعالی عنها د نبی علیه السلام د مرګ نه وروسته چېرته نه وخندلي. یو ځلې هغه د نبی علیه السلام په ژوندانه خندلي وو. نبی علیه السلام داسې په بیمارۍ کې وو، هغه بیماري و چې پای کې بیا وفات شو. نو فاطمه رضی الله تعالی چې راغله که نه نو نبی علیه السلام ورته فاطمه غوږ ما ته رادې خوا که، غوږ ما ته رادې خوا که. نو فاطمه رضی الله تعالی ته غوږ اخوا که. نو نبی علیه السلام ورته په غوږ کې پټ څه وویل. نو فاطمه رضی الله تعالی په ژړا شوه. په څه شوله؟ په ژړا شوله. بیا ورته فاطمه غوږ رادې خوا که. نو چې بیا ورته فاطمه رضی الله تعالی غوږ اخوا کړو که نه نبی علیه السلام ورته بیا په غوږ کې څه وویل. نو فاطمه رضی الله تعالی په خندا شوه. څه شوله؟ عایشه بیبي فرمایي زه حیرانه شوم، خو هغه وخت داسې و چې د تپوس نه و، نبي علیه السلام په سخته کې و. ما د دې نه تپوس ونه کو. خو چې نبي علیه السلام د دنیا نه تشریف وړو څه موده تېره شوه نو ما بیا د فاطمه نه تپوس وکړو چې تا ته د دواړو جهانو سردار اول په غوږ کې څه ووي نو ته په ژړا شوې، بیا یې درته څه ووي ته په خندا شوې. دا څه چلو؟ نو فاطمه رضی الله تعالی فرمایي که نه ما ته نبی علیه السلام وایي چې دې خوا که غوږ و ما ورته چې غوږ اخوا که که نه ما ته یې چې بچې زه درنه روان یم، زه درنه ځم. ښه زه درنه روان یم، د الله ملاقات له روان یم، تاسو رانه پاتې کېږئ. زه ځکه په ژړا شوم. بیا راته وایي چې غوږ دې خوا کتو. بیا چې ما نبی علیه السلام ته غوږ اخوا کړو که نه نبی علیه السلام راته وفرمیل چې فاطمه خفه کېږه ما د ټولو نه لومبې به زما په خاندان کې ته زما خواله راځې، لومبې به د ټول نه زما سره ستا ملاقات کېږي. نو زه په خندا شوم، په خوشحاله شوم. د نبی علیه السلام د وفات نه وروستو فاطمه رضی الله تعالی صرف 6 میاشتې ژوند تېر کړی دی. 6 میاشتې بعد پسې دا تللې ده. نو فاطمه رضی الله تعالی چېرته خاندلې وي نه و. ښه چې نبی علیه السلام وفات شو خو په دغې موقع یې وخاندل چې اسما رضی الله تعالی هغه ډولۍ غونته شکل جوړ کړو که نه حبشو کې په مړي باندې هغوی زنانو په مړي دا شک دي. نو فاطمه رضی الله تعالی دکه وخاندل، دا وخاندل، خوشحاله شو. ورته وایي چې زه به علي ته م ووامه خو چې تا ته هم دا خبره یادوي. ګورئ زما په بدن باندې به بیا دا سیز کېدی ښه چې زه مړه شم چې چاته پته نه لګي. نو وی علي زه چې مړه شم که نه زما جنازه وړئ که نه نو یو خو په تیاره کې اوسئ. په څه کې اوسئ؟ په تیاره کې اوسئ. وی دویم دا دی وی زما په کټ باندې به دغه ډولۍ غونته کې شی جوړ کړئ د کجورو د پاڼو نه چې زما د جسم ډکوالی او تشوالی چاته پته ونه لګي. د دې چاته دا نن چې موږ په دې زنانو باندې کم د زنانو په مړي باندې دا ډولۍ غونته څیز ږدو که نه د هغه فاطمه رضی الله تعالی فرمایلي وو. خو افسوس دا دی، افسوس دا خو دی دا خو هغه فاطمه وه که نه. یو ځلې نبي علیه السلام صحابه کرام ناست دي، تپوس یې وکړه صحابه کرامو نه وی دا راته ووایه که نه چې د ښځې د ټولو نه ښه خوبي څه شی دی؟ په ښځه کې د ټولو نه ښه صفتو څه شی دی؟ صحابه کرام چپ شو، چاله جواب نه ورته. علي رضی الله عنه فرمایي زه غلی پاڅېدم کور ته مې منډه کړه. ما چې فاطمه ته به پته وي لاړم کور ته. ما فاطمې رضی الله تعالی تپوس وکړه چې فاطمه نبی علیه السلام هسې مې تپوس وکړو چې فاطمه د ښځې د ټولو نه خوبي کم شی دی، ښه صفت په کم شی دی؟ فاطمه رضی الله تعالی راته وفرمایل چې د ښځې د ټولو نه ښه صفت دا دی چې دا د پردي سړي بدن ونیني او پردی سړی د دې بدن ونیني. د دې په نامحرم سړي سترګې فرې نه وځي او د پردي سړي په دې سترګې فرې نه وځي. دا د ښځې د ټولو نه ښه صفت دی. زه راغلم نبي علیه السلام ته ما وفرمایل چې د الله پاکه پیغمبره د ښځې د ټولو نه ښه صفت دا دی چې نامحرم سړی دا ونیني او دا نامحرم سړی ونیني. نبی علیه السلام راته وفرمایل چې علي ښه رښتیا ووایه جواب چا درکړی دی؟ علي ښه رښتیا ووایه جواب چا درکړی دی؟ ما ته چې د الله پاکه پیغمبره فاطمه راته وویلو. فاطمه نبی علیه السلام وفرمایل چې الفاطمه بضعة مني، فاطمه خو زما د زړه ټوکړه ده که نه، فاطمه خو زما د زړه. نو د فاطمه رضی الله تعالی په ژوند باندې د هغې په جسم د چا سترګې نه وې لګېدلې. موږ خو نن د زنانو په مړي باندې هغه څیز پې کېدو چې د جسم یې چاته پته نه لګي، خو هغې په ژوندانه باندې سر نه دی پټ کړی.
د هغې په بدن باندې بورکه نه وه، هغه په یو نری لوپټه کې ګرځېده. هر چا ته به پته لګېده چې دومره غټه ده، دومره نری ده او دا ده او دا ده. پس د مرګه ما تا پټه کونه څه پیدا. په ژوندانه باندې هغې خپل جسم نه پټاو، سړو ته یې شو کو دومره غټه یم، دومره کمزور یم، داسې یم داسې یم چې مړه شي وي بیا پې وایي څادرې راواچوه. اوس وې څادرې سره راچوي. په ژوندانه خو هغه هر چا لیدلې ده. نو دا د فاطمه رضی الله تعالی عنها د وفات واقعه وه. او چې کله وفات شوله او علي د هغې دفن وشو او خاورې پې ور واړولې شوې، نو علي رضی الله تعالی چغه کړه وې خلکو زه اوس د دنیا په حقیقت باندې پوه شوم چې دنیا کې وفا نشته. دنیا کې وفا زما نه فاطمه جدا کړه چې داسې ښایسته ښایسته جوړو کې جداوالی راځي. ماله به د فاطمه غونته حسن چېرته څوک وګوري؟ ماله به د فاطمه غونته ښځه اوس چېرته پیدا شي؟ ای خلکو ګورئ د دنیا دغه ژوند دی، دې کې وفا نشته دی. ځان له تیارې وکئ. په دې لاسو مې نبي علیه السلام قبر ته کوز کړی و، اوس مې د هغه لور هم قبر ته کوزه کړه ده. دغه دنیا ده. ای خلکو په دنیا پورې زړه مه تړئ، دنیا پورې زړه مه تړئ. وروڼو دغه د دنیا ژوند دی. د الله د پاره د دې دنیا نه لږ ځان راونغاړو. دغه ورځ د تیارې وکړو، ځو الله له. نو چې الله له ځو، نو چې الله تبارک وتعالی خو رضا کړو که نه بله مخه ته تلو شته. که بل ځای ته تلو وي خو موږ ته هم وښایي چې موږ دا چغې پرېږدو. چې بل ځای ته تلو وي خو موږ ته به هم پته ولګي چې زه بل ځای د خلاصي شته دی. نو چې بل ځای د خلاصي نشته، دغې الله تبارک وتعالی له تله دي، دغې قبر له تله دي، دغې الله له جواب ورکولی. ولې په دنیا پورې انښتي یو؟ ولې په دنیا پورې انښتي یو؟ ولې حلاله نه ګورو؟ ولې حرامه نه ګورو؟ هېڅ وفا نشته دی دنیا کې. لږ د دنیا نه ځان راونغاړو او الله تبارک وتعالی دې زمونږ زنانه د فاطمه رضی الله تعالی عنها غونته کې زنانه جوړې کړي. الله تبارک وتعالی د عمل کولو